بسم الله الرحمن الرحيم ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم صدق الله العظيم. فدي آياتنا مباركة کہ اللہ رب العزت دا ارشاد فرمائی کہ کم مومنان دی او مسلمانان دی اغی دا شیاطین دا خبرنا متاثر کیگمنا او اغی دا خبرنا یریگهم دا البته کم چې منافقان خلق دي هغوی چې د شیاطینو خبرې واوري د هغې نه متاثره شي او دین اسلام پرېږدي او کفر ته لاړ شي نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته الله پاک تسلي ورکوي چې کله دا منافقین کفر ته لاړ شي ته په دوی باندې خفه کېږه او غمجن کېږه د دې کفر تطلق دی الله پاک د ذره برابر ضرر نشي رسولی نقصان د دې خپل ځان ته دی چې کله دې کفر ته واپس شي او بلکې دې خلکو دپاره د الله پاک د طرف نه یو ډېر لوی عذاب دی چې هغه جهنم دی او په هغې کې همیشه زندګي ده د دې چې کله به هم د دې خلاصېږي او چې کومو خلکو ایمان په بدله کې کفر واوښتو چاہے یهود دی او که نصارا دی او که منافقین دی ایمان خاص کو کفر واوښتو دا خلک چې دي نو دوی هم د کفر په ذریعې سره الله پاک ته ذره برابر ضرر نشي رسولی ضرر او نقصان د هغوی خپل ځان ته دی او بلکې د خلکو دپاره عذاب علیم دی داسې عذاب چې د دې اړیکو ته به درد رسي د هغې او همیشه دپاره به دی په دې تکالیفو کې لګیا او رنځېږي به آیتونو مبارکو کې الله رب العزت د دې خبرې ارشاد فرمایي ولا يحزنك الذين پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته الله پاک فرمایي چې غمجن دي دي کې تا لره هغه کسان یسارعون فی الکفر چې هغوی جلدي کوي په کفر کې په منډه باندې روان دي کفر ته او دین اسلام یې پرېښودو د ته ورباندې خفه کېږه ما انهم یقینا دی چې دي لن یضروا الله شیئا هرگز نقصان نشي رسولی الله پاک ته د هېڅ څیز ذره برابر نقصان د دې کفر ته د خپل ځان دپاره دی الله پاک او د هغه د پیغمبر هېڅ نقصان نشي کولی یرید الله غواړي الله پاک او اراده کوي الله پاک الا یجعل لهم چې مقرر نه کړي دوی دپاره حظا څه حصه فی الاخرة په آخرت کې دوی چې دنیا کې دین اسلام پرېښود کفر ته لاړل نو دی خو الله پاک ته په دنیا کې هېڅ نقصان ونه رسولو نه یې د الله پاک پیغمبر ته څه نقصان ورسولو پاتې شو آخرت په آخرت کې دې خلکو دپاره الله پاک هېڅ حصه نه ده مقرر کړې مراد د حصې نه د کامیابۍ څه حصه ده جنت او د هغې نعمتونه دي هغه به دې خلکو ته نه میلاوېږي ولهم او دوی دپاره به عذاب عظیم ډېر لوی عذاب په آخرت کې او دا هغه عذاب دی چې دا نه ختمېدونکی دی او همیشه دپاره به دوی په دې عذاب کې معذب وي
او په دې تکالیفو کې به پراته ان الذين یقینا هغه کسان اشتروا الكفر چې وایي غوښتل کفر بالایمان په بدله د ایمان کې کفر خرڅ او ایمان واغشت لن يضر الله شيئا هرگز به دوی نقصان ونه رسوي الله پاک ته ذره برابر د کفر د دتلو نقصان دا د دوی خپل ذاتي نقصان دی الله پاک ذات ته دوی هېڅ نقصان نشي رسولی ولهم او دوی دپاره عذاب دی علیم دردناک آیتونو مبارکو کې اشاره دې طرف ته ده که یو انسان نیک عمل کوي الله پاک ته طرف نه به د ده لپاره نعمتونه وي د الله پاک خوشحالي به وي په دنیا کې د راحت او سکون وي په آخرت کې به د همیشه لپاره کامیاب وي او که یو انسان د الله پاک احکامات پرېږدي او د ده په ذهن کې دا سوچ وي چې دین ته به زه نقصان ورسوم نو لحاظه دین ته دی نقصان نشي رسولی بلکې نقصان دی خپل ځان ته رسوي دنیا کې هم پریشان حالي په تکالیف و مشقتونو کې وي او په آخرت کې به همیشه لپاره ناکامه وي او نقصان کې وي او خسران کې وي آیت